دویم دے والمؤمنین والمؤمنات. مومن څه ته وایي چې دین څومره شیان او څومره مفاهیم ښودلي دي. دین چې موږ ته څومره شیان او څومره مفاهیم ښودلي دي، دا ټولو شیانو او په دې ټولو مفاهیمو، مفاهیم معنا د کومو څیزونو چې موږ ته تفسیر او تشریح کړی دی. دین چې موږ ته څه ښودلي دي او کم شیانو یې راته چې کم مفهوم او معنا بیان کړې ده، په دې ټولو باندې باور کول، اعتماد ساتل چې او دا څه چې ما ته دین ښودلی دي، دین چې د پلانې خبرې متعلق څه ویلي دي دا یې ټیک ویلي دي. دې ته ایمان وایي چې په هغې کې ستا ذره برابر شک نه وي. آغا اورورا آغا ایمان مولایانو داسې متزلزل که چې د دین یو مفهوم داسې نشته چې په هغې کې اختلاف نه وي. بحیثیت یو عالم، یو خود هغه یي چې یو ناپوهه سړی وي، هغه به ووایي چې یاره جي هر څه معلوم دي، هسې تک به ووایي. حقیقت دا دی چې په اسلام کې یو مفهوم داسې نه دی پاتې چې هغې کې اختلاف نه وي، هغه شکمن نه وي. نو ایمان خو بیخي نشته. بل ورځ مې د علم کلام والو یو تحقیق پڑھاولو، لا تدرکه الابصار وهو يدرك الابصار، چې الله داسې ذات دی چې نظر یې نشي لیدی، او الله نظر ګوري خو نظر الله نشي کتی. په خبره پوهېږې؟ زمونږ د سترګو نظر دی، زما نظر تام ګوري، دام ګوري، دام ګوري. نو الله داسې ذات دی چې سترګې یې دا نظر یې نه ګوري، خو الله دا نظر په خپله الله ته ښکاري، خو په نظر الله نه ښکاري. نو په دې کې تحقیق کړی چې یاره یو عالم وایي چې لا تدرکه الابصار، لہذا دنیا کې الله نشي لیدی. او پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم معراج ته چې کم دی یوه لویه واقعه جوړه کړې ده او په هغې موږ تفصیلي غږېدلي چې یاره هغه کې پیغمبر علیه السلام الله لیدلی دی او که نه یې دی لیدلی. عایشه صدیقه رضی الله عنها نه مروي دي چې هغه وایي چې که څوک دا ووایي چې رسول الله پیغمبر الله لیدلی دی، فقد اعظم علی الله الفریة، نو دغه سړي په الله ډېر غټ دروغ ور وتاړل. یعنی پیغمبر الله تعالی لیدلی نه دی. آیت چې کله دا ورکړی دی چې لا تدرکه الابصار، نظریں انہیں نہیں دیکھ سکتی. نو د علم کلام علماء وایي چې یو احاطه ده او یو ادراک ده. یو احاطه ده، یو رؤیت ده. وایي چې لا تدرکه الابصار نه مراد دا ده چې سترګې د هغې احاطه نشي کولی، لیدی شي. لہذا رؤیت جدا شی ده او احاطه جدا شی، یعنی دا شی هم اختلافي کړي. نو چې په کم دین کې د الله ذات خلقو اختلافي کړی دی، د قرآن هر آیت اختلافي ده، د ایمان هر عقیده اختلافي ده. یره پیغمبران مړي دي او که ژوندي دي، یره مړي اوري او که نه اوري، یره دا ثواب مړي پسې رسي او که نه رسي. یو خو بې علمه سړی وي هغه به وایي چېرې دا خو رسي، خو چې چا کتابونه لیدلي وي هغه ته خو پته لګي چې لکونو خلکو لیکلي دي چې نه رسي. او د قرآن ایتونه یې پرې ورکړي دي، او څوک چې وایي چې رسي هغو پرې روایات ورکړي دي. نو روایاتو درجه خو د قرآن نه ډېره لاندې ده. دین چې څومره شیزونه ښودلي دي او څومره مفاهیم او معانی او د شیانو تشریح کړی دی، په دې ټولو کلک باور کول، هیڅ قسم ته شک نه راتلل، دې ته ایمان وایي. دا مطلوب دی.
اول اسلام ټول احکام الهیو ته عملا غاړه کې خودل چې د هر یو حکم وخت راځي ته به چمتو ولاړ وي طالب دا ضرورت نه پیښیږي چې تعالی څوک आवाज وکړي چې حي علی الصلاه نه ته به ولاړ وي مخکې نه به پوه وي ته همدارنګې په تمامو مفاهیمو به د ایمان وي